د یو زنانه د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خبر دپاره بې ارامه کېدل. د احد په غزا کې مسلمانانو ته تکلیف ډېر ورسېده او شهیدان هم ډېر شو. مدینه منوره ته چې دا هیبتناک خبر ورسېده نو زنانه پریشانه د حالاتو معلومولو دپاره د کورونو نه راووتلې. یو انصاري زنانه ګڼه ولیدله نو بې قرارۍ کې یې ترې تپوس وکړو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام څنګه دی؟ دغې ګڼې نه چا وویل چې ستا پلار شهید شوی دی. هغې انا لله وویل. بیا یې په بې قرارۍ کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خیریت پوښتنه وکړه. دې کې چا ورته د خاوند د شهادت خبر واورولو او چا ورته د زوی او چا ورته د رور چې دا ټول شهیدان شوي دي. خو هغې تپوس وکړو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام څنګه دی؟ خلکو جواب ورکړو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام په خیریت دی، تشریف راوړي. په دې یې تسلي ونه شوه. ویې ویل چې ما ته وښایه کوم ځای دی. خلکو ورته په اشاره وښودله چې په هغې ګڼه کې دی. دا په منډه لاړه او خپلې سترګې یې د نبي علیه الصلاۃ والسلام په لیدو یخې کړې. عرض یې وکړو ای د الله رسوله، ستاسو د لیدو نه پس هر یو مصیبت کم او معمولي دی. یو روایت کې راغلی دی چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام جامه یې ونیوله. عرض یې وکړو ای د الله رسوله، زما مور او پلار دې په تاسو قربان وي. هر کله چې تاسو ژوندی او سلامت یې نو ما ته د هیڅ چا د مرګ پروا نشته. پیدا کې لیکي د دې قسمه ډېرې کیسې په دې موقع پېښې شوي دي. په دې وجه مؤخرینو په نومونو کې اختلاف هم کړی دی، خو صحیح دا ده چې د دې قسمه واقعې څو زنانو ته پېښې شوي دي.